السلام علیکم. دا د اووم نمبر اکسرسایز دویمه ویډیو ده، اخیری ایسه ده. یو څو اهم سوالونه پاتې دي، هغه حل کوو. نو هغې باندې ځان پوه کړه او په توجه سره دا ویډیو تر اخره پورې وګوره. په اووم نمبر اکسرسایز کې شپږم نمبر کوېسچن دی. ساجد سکورډ 365 مارکس آؤٹ آف 500. وی ساجد په 500 نمبرو کې 350 نمبر یې واغستې، دومره سکور یې وکړو په یو امتحان کې. وټ پرسنټیج ډیډ هی سکور. نو هغه څومره پرسنټیج واغستو، پرسنټیج معلومولی. نو ګوره چې کله هم داسې قسمه کوېسچن راشي، نو ګوره دا 365 مارکس آؤٹ آف 500 دا ګوره که دې زه سلیوشن کوم نو دا داسې زه لیکلی شم چې 365 اوور 500 ٹھیک شو، یعنی په 500 کې 365. نو چې کله تا سره یو فریکشن کې څه ډیټا ګیوري او هغه ته پرسنټیج ته اړی، نو د دې له ضرب ورکوه په 100 کې. څه کې ضرب ورکوه؟ په 100 کې. نو تا سره به پرسنټیج معلومیږي. صحیح ده. اوس ګوره که ته خیال وکړي دلته هم اخره کې 2 0 دي، دلته هم اخره کې 2 0 دي، دا 100/1 دی، دا 100/1 دا داسې هم لیکلی شم. که داسې لیکي او که صرف 100 لیکي، دواړه صحیح دي. نو چې کله داسې سچویشن داسې حالت وي، نو ته دلته دا زیروګان دلته د 2 زیروګانو سره کینسل کولی شي. یعنې تا سره څه پاتې شو؟ تا سره پاتې شو 365 اوور 5. ٹھیک شو. اوس دا نور ساده کېږي که زه دا په 5 تقسیمومه، نو 5 کن 5 دلته دا 3 د 5 نه ډوکې دی، نو دا ډیجټ به ورسره رایوځای کړم، نو دا به شي 3600. اوس به داسې نمبر زه ګورم چې په دې 5 کې ضرب ورکړم چې 36 یا دې ته نږدې نمبر راشي. نو 7 5 35 ٹھیک شو، 7 5 35 7 شو هغه نمبر. نو چې د 36 نه 35 لرې کړي 35، نو 1 ته پاتېږي او 1 که د 5 سره کم، نو ټوټل به 15 راشي، 15 به شي. اوس په دې 5 لزه داسې نمبر کې ضرب ورکوم چې 15 تی راشي، نو هغه د 3 5 3 15 یا 3 5 15، یعنی ما سره آنسر راغی 73%. مو سره ولې ولګاو؟ ځکه دا ما چا سره ملټیپلای کړی دی؟ 100 سره مې ملټیپلای کړی دی، 100 سره مې ولا ضرب ورکړی دی. نو ساجد سکور څومره کړی دی؟ سکور یې کړی دی څومره پرسنټو؟ 73%. نو په دې طریقه باندې هغه چې په 500 کې 365 مارکس اغستیو، د هغه نمبر د هغه سکور هغه مونږه پرسنټیج ته بدل کو. په اووم نمبر کوېسچن کې وایي there are 40 students in a class. په یو کلاس کې 40 سټوډنټس دي، 40 طالب علمان دي. if 5% are absent on Monday. که چېرې د ګل په ورځ 5% 5% سټوډنټس طالب علمان هغه ایبسنټ دي، هغه غیر حاضري. کیلکولیټ، نو کیلکولیټ کې معلوم کې حل کې اے نمبر د نمبر اف ایبسنټ سټوډنټس چې ټوټل څومره طالب علمان غیر حاضر دي. ټیک ده، ځکه موږ له ایبسنټ ماشومان راکړي دي خو په پرسنټیج کې، نو موږ به د هغې هغه تعداد معلومو. بی نمبر د نمبر اف پریزنټ سټوډنټس او موجوده حاضر سټوډنټس څو دي. نو ګوره چې غیر حاضر ته معلوم کې، نو بیا حاضر ته معلومول آسان دي. نو اول زه نمبر اف ایبسنټ سټوډنټس معلوموم. ګوره ما ته د ایبسنټ سټوډنټس پرسنټیج معلوم دی 5%، او دا 5% په څومره سټوډنټس کې غیر حاضر دي؟ په 40 سټوډنټس کې. نو زه به ولیکم چې 5% سلیوشن به زه ولیکم او 5% اف 40 دا به ولیکم، یعنی زه به د دې 40% معلوم کړم چې د 40% د څه برابر دی. نو ګوره چې کله داسې قسمه سوال راشي، دا نمبر به په خپل ځای لګي، هغه چې ارسي د پرسنټ په ځای به بټه 100 ولیکي، فیصد په ځای به ولیکي بټه 100، د آف په ځای به ضرب ولیکي، او دلته چې کوم نمبر یې هغه هم هغه شان ولیکي. چې کله داسې قسمه سوال راشي، نو 5% یا دلته هر څه چې نمبر وي، نو د هغه نمبر به ولیکي او د پرسنټ په ځای به بټه 100 ولیکي، د آف په ځای به ضرب ولګي، او چې کومه نمبر یې ټوټل هغه دلته ولګي. نو که ته خیال وکړي چې څنګه دلته موږ کینسلیشن وکړو، دلته هم داسې کینسلیشن کولی شي. د 0 دا 0 دی 0 سره کینسل کېږي. ټیک شو. بله که دا زه تقسیمومه، نو 5 کن 5 5 2 10، دا فریکشن ساده شو. اوس نورم ساده کېږي، ځکه دلته 4 پاتې، دلته 2 پاتې دی. نو 2 کن 2 او 2 2 4، یعنی ما سره دا برابر راغی د 2.
ٹھیک ده څه مطلب چې زه د 40% معلوم کما نو څه ترې راځي 2 ترې راځي نو چې 5% स्टूडेंट्स एब्सेंट दी په منډه باندې نو دا 5% د څومره سټوډنټانو برابر دي د एब्सेंट سټوډنټان د 2 یعنی 2 سټوډنټس 2 ماشومان هغه غیر حاضر دي نو زه به ولیکم چې एब्सेंट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 2 چې प्रेजेंट معلومه نو प्रेजेंट स्टूडेंट्स به څنګه معلومه حاضر स्टूडेंट्स به څنګه معلومه چې ټوټل کم سټوډنټس دي په کلاس کې هغه دي 40 او غیر حاضر پکې 2 دي نو د 40 نه به 2 ماینس کما نو ما سره راشي 38 یعنی پریزنٹ سټوډنټس څو دي بی نمبر والا دا د ا نمبر آنسر شو ٹھیک شو او دا د بی نمبر آنسر شو پریزنٹ سټوډنټس دي 38 په اتم نمبر کوېسچن کې وی ان ان ایگزام په یو امتحان کې 450 سټوډنټس اپیئرډ یو امتحان ته 450 طالب علمان ماشومان هغه اپیر شول یعنی 450 ماشومانو امتحان ورکو 25% got first division په دې 450 ماشومانو کې 25% ماشومانو فرست ډیویژن واغستو 55% got second division او 55% ماشومانو سیکنډ ډیویژن واغستو and the rest just passed the exam او باقی پاتې چې کوم ماشومانو بس هغه سر په سر هغه امتحان پاس کو find the number of students who just passed the طالب علمانو د ماشومانو تعداد معلوم کې who just passed the exam چې چا صرف سر په سر ایگزام هغه امتحان پاس کړی دی نو ګوره کته ګورئ موږ له 2% راکړی شوي دي 25% او 55% ٹھیک ده دی فرست ډیویژن او سیکنډ ډیویژن اغسته دي نو زبا د دې چې کم ماشومانو امتحان پاس کړی دی د هغه پرسنټیج به څنګه معلومه ګوره نو چې ټوټل پرسنټیج څو دی کنه سولوشن نه بعد به لیکم 100% ماینس چې کوم فرست او سیکنډ ډیویژن اغسته دی او دونه جمع کما نو 25 او 55 کزه جمع کما 25 او 55 5 او 5 10 1 بدل تراشي 5 7 8 یعنی 80% ماشومانو یعنی 80% داسې ماشومان دي چې فرست ډیویژن او سیکنډ ډیویژن اغسته دي او د دې نه علاوه د باقی پاتې چې کوم ماشومان دي هغه سر په سر امتحان پاس کړی دی نو زه به د 100% ماشومانو نه د 80% ماشومان ماینس کما چې چا فرست او سیکنډ ډیویژن اغسته دي نو ما سره راځي 20% ٹھیک شو یعنی ما ته پته ولګېده چې کوم ماشومانو امتحان سر په سر پاس کړی دی هغه 20% دي نو چې اوس ماته پرسنټیج معلوم شو اوس زه د دې تعداد هم معلومولی شم څنګه به معلومه چې ټوټل کم ماشومان دي د هغې به 20% معلوم کړم نو ځکه زه به ولیکم 20% of 450 ٹھیک شو 20% of 450 نو تا تمام مخکې وي چې کله داسې قسمه سچویشن راشي حالت راشي داسې کوېسچن راشي نو چې کم نمبر یې په خپل ځای لیکه د پرسنټ په ځای بټه 100 لګوه داسې د آف په ځای ضرب لګوه او چې کم نمبر یې هغه لګوه هغه که ارسي دلته دی 450 اوس دلته د زیرو کینسلیشن ته کولی شي چې کله په آخره کې زیروګان موجود دي د نمبرز نو دا زیرو به دی زیرو سره کینسل شي دا زیرو به دی زیرو سره کینسل شي یعنی تا سره پاتې شو 2 او 45 45 ضرب 2 45 چې په 2 کې ضرب ورکړي نو 90 راځي 45 دونې 90 نو چې کوم ماشومانو ایگزام سر په سر پاس کړی دی د هغې نمبر د هغې تعداد اصل 90 دی دا د آنسر شو دا د جواب شو نهم نمبر کوېشن دی 12% apples in a basket are red یو باسکټ دی یو ټوکری ده په هغې کې 12% سیوان هغه سره دي write this percentage in fraction and decimal دا پرسنټیج په فریکشن کې مولیکا او په ډیسیمل کې هم ولیکا نو زه به د 9 نمبر کوېسچن سلوشن وکړم ولیکم سلوشن اوس ګوره ما ته پرسنټیج معلوم دی چې پرسنټیج څه دی 12% دی ما ته وایي چې دا کم ریډ ایپل دی سره ایپل دی دا چې کم پرسنټیج دی دا پرسنټیج ولیکا په فریکشن کې نو د دې نه مخکې چې کم کوېسچنز وو هغې کې تا ته ما ویلي چې پرسنټیج به ته فریکشن ته څنګه اړې نو چې کم نمبر یې هم هغه شانتې ولیکه او د پرسنټیج علامت په ځای بټه 100 ولیکه داسې
نو په دې طریقه یو فریکشن یو پرسنټیج اب څه ته وړي کنورټ بشي فریکشن ته. اوس چې فریکشن ته بدل شو نو د دې ډیسیمل ته بدلول آسان دي. که څه یا چې تا ته ما ویلي چې دا سپیشل ټایپ اف فریکشن چې کله ډینامینیټر سوي نو دی 0 ته مخامخ سره 2 دی، دی 0 ته مخامخ 1 دی او دی 1 ته مخامخ به پوینټ ولګي اشاریه به ولګي. نو دا ما سره برابر شي د اشاریه 1 2 او دا بټه سو به ختم شي. دلته اشاریه ده مخکې ته ډیجټ نشته نو څه به ولګي مخکې به 0 ولګي. یعنی تا سره ډیسیمل سره راغی چې کله دا پرسنټیج ته ډیسیمل ته کنورټ کو نو تا سره راغی 0.12. دا یو انسر شو. چې کوم فریکشن دی که دا ته داسې ولیکم صحیح دی، خو دا نور ساده کېږي. نو چې کوم فریکشن دی تا سره چې کوم فریکشن راغی هغه 12/100 راغی، 12/100 راغی. اوس دا نور ساده کېږي، نور سمپل کېږي. داسې نمبر شته چې دا پیم پوره تقسیمیږي او هغه نمبر باندې دا هم تقسیمیږي. دا هم په 4 تقسیمیږي. نو 3 4 12 یا 12 که زه په 4 تقسیم کم 3 تی راځي، یا 3 لکه زه په 4 کې ضرب ورکم نو 12 تی راځي. 100 که زه په 4 تقسیم کم د دین راځي 25. څه تی راځي 25. اوس ګوره ما سره فریکشن راغی 3/25. اوس دا فریکشن نور نه سمپل کیږي، نور نه ساده کیږي. دا ما فریکشن ته بدل کړو، خو دا فریکشن نور سمپل کېده نو په دې وجه دا ما مزید حل کو او دا ډیسیمل مې ته ډایرکټ ځکه معلوم کو چې د داسې چې کله ډینامینیټر 100 دی د هغې نه ډیسیمل معلومول اساني ما ډایرکټ وکړو. حالانکه د دې نه هم زه دا ډیسیمل معلومول شم. دا 3 تقسیم 25 چې کوم واپس دا 0.12 به ترې راځي. ډیسیمل که په 12 په 100 ډیوایډ کړئ نو هم دا ترې راځي، که 3 په 25 ډیوایډ کړئ هم دا ترې راځي. خو دا لږ اسان نو ځکه ما داسې وکړو. خو چې ستا په ذهن کې که ته فریکشن ساده کړي یعنی 3/25 راولي او هغه بیا ډیسیمل تاړئ نو هم اسان دی. 3 به څه کړي 3 به ډیوایډ کړي په 25 باندې. اوس که ته خیال وکړي دلته چې کوم دی 3 دی په ډیوایډنټ کې او دلته 25 دی، یعنی ډیوایزر چې کوم دی ډیوایزر لوی دی ډیوایډنټ لوکې دی. نو دلته به پوینټ ولګي ځکه دا هول نمبر دی او دې پسې به 0 ولګي 3.0 او داسې به وګڼئ چې دا 30 دی. په الحال داسې وګڼئ چې دا 30 دی. نو موږ څه به وکړو دې له پسې کې ضرب ورکړو چې 30 یا دې ته نږدې نمبر راشي نو هغه 1 دی. نو 25 او د 30 نه چې 25 سبټریکټ کې ماینس کې 5 ته راځي. ټیک شو. بل 0 به ولګي او هغه 0 به دلته راکوز کړي. 50 شو. 25 چې زه په 2 کې ضرب ورکړم څه به ترې راشي 50 به ترې راشي. 50 به راشي، ریمایندر به شي 0، باقي به شي 0. هم هغه طریقه ده. اوس به د ډیسیمل پوینټ فیصله کوو. نو چې کوم ډیوایډنټ دی هلته وشماره چې د ډیسیمل پوینټ نه بعد څو ډیجټس دي. نو 1 2 نو دلته به هم ته 1 2 ډیجټ مخکې پوینټ ولګي یا پوینټ به داسې ولګي چې د هغې نه بعد 2 ډیجټس راشي. نو ما داسې ولګو او د دې نه مخکې څه ډیجټ نشته نو 0 به ته ولګو. نو ستا خیال دی که 3/25 ډیسیمل ته بدلوم نو هم 0.12 ته راځي او که 12/100 ډیسیمل ته بدلوم نو هم ته نه 0.12 راځي. خو دا ډایرکټ راغی او دا مې ډیویژن وکړو. دا په شارټکټ طریقه او دا پراپر طریقه باندې ډیویژن په طریقه باندې مې وکړو. دا شان که دا هم د ډیویژن په طریقه کومه 12 تقسیم 100 کوم هم واپس به دا راځي 0.12. نو دا یو څو امپورټنټ پوینټس دي کنسپټ لحاظ سره چې کنسپټ څه په دې باندې کلیري نو ته به سوالونه او ام سی کیو څه په اسانه باندې حل کولی شي. لیسن نمبر او آخري نمبر کوېسچن دی ا ټینک کین هولډ 85 لیټرز آف واټر. یو ټینک دی یو ټینکې ده هغه 85 لیټرز اوبه واټر هغه هولډ کولی شي، یعنی په هغې کې 85 لیټر اوبه راتلی شي. د دومره اوبو ځای هغې کې شته، دومره ټینکې ده چې دومره لیټرز یعنی 85 لیټر اوبه پای کې راتلی شي. اټس یا اټ از 40% فلډ. هغه ټینکې چې کوم ده هغه څومره فیصده ډکه ده 40%. وټ پرسنټیج اف ټینک از امپټي. څومره فیصد چې کوم ټینکې ده هغه امپټي ده، خالی ده. ټیک ده. رایټ د آنسر ان ډیسیمل اینڈ فریکشن. تاسو سره چې کوم جواب راغی کوم پرسنټیج راغی هغه د ډیسیمل په شکل کې ولیکه او د فریکشن په شکل کې ولیکه. نو ګوره د دې سلیوشن به زه دې ځای کې وکړم 10 نمبر چې کوم سلیوشن دی به زه دلته وکړم. ښه ایزي ښه آسان کوېسچن دی. ګوره ټوټل ټینکې به مونږ څومره حساب کړو 100%. څومره 100%. ډکه څومره ده دا ټینکې 40% ډکه ده. نو خالي څومره پاتې ده؟ خالي
نو چې ټوټل کم ټینکې ده 100% نه به زه چې کم ټینکې ډکه ده هغه تی ماینس کما سبټریکټ کما نو څومره فیصد فیلډ دا ډکه ده 40%. نو ما سره به ایم ټي راشي خالی د ټینکې پرسنټیج به راشي. نو دا تاسو سره برابر راغی د 100 نه 40 ماینس کی 60% یعنی 60% 60% ټینکې هغه ایم ټي دا خالی ده ای کې اوبه نشته لري. هغه انسر شو دا هغه جواب شو. ٹھیک ده what percentage tank is empty هغه ما معلوم کو. write the answer in decimal and fraction دا جواب چې کوم دی ډیسیمل کې مولیکا او فریکشن کې مولیکا. نو اول به زه په فریکشن کې ولیکم ځکه 60% فریکشن ته بدلول ماته آسان دي ځکه چې کوم نمبر دی هغه زه ولیکم یعنی 60 هغه ما سره شي نیومریټر او د پرسنټیج په ځای به څه ولګوم بټه 100 او هغه پرسنټیج به ختم شي. صحیح ده. اوس 0 ته مخامخ 0 ولګوه 0 ته مخامخ 6 ولګوه 1 ته مخامخ پوینټ ولګوه. نو دا تاسو سره برابر شو د 0.0. نو چې کوم پرسنټیج هغه ما فریکشن ته واړو هغه فریکشن می ډیسیمل ته واړو. نو دا تاسو سره شو ډیسیمل دا هغه ډیسیمل فارم شو. ٹھیک شو. اوس چې کوم دی فریکشن چې کوم دی ادا دی خدا نور سمپل کیږي نور ساده کیږي. ګوره وته 60/100 0 سره کینسل کا په دو باندې دوه تقسیمیږي 3 2 6 او 5 2 10 3 2 6 5 2 10 یعنی تاسو راغی 3/5. نو دا شو دا تاسو سره شو فریکشن دا تاسو سره څه ته کنورټ شو فریکشن ته. ٹھیک شو. چې څنګه مې ورته دلته وي کته اول فریکشن ته دا واړې 3/5 او 3/5 کې یعنی 3 په 5 تقسیم کی یعنی 3 په 5 تقسیم کی نو دا 0.60 به راځي او کو ډایرکټ پرسنټیج په ذریعہ دا یعنی بټه 100 کی او هغه چې کم دی پرسنټیج ته ډیسیمل ته واړې نو صحیح ده چې څنګه ته اساني. نو دا ډیسیمل ته کنورټ شو هغه انسر او دا فریکشن ته کنورټ شو هغه انسر. نو دا هم جواب شو دا هم جواب شو او دا هم جواب شو. یعنی د دې سوال د لسم نمبر سوال درې جوابونه شو. یو دا شو یو دا انسر شو او یو دا انسر شو. نو په دې طریقې به ته داسې قسمه کوېسچن سالف کې حل کې. امید لرم چې انشاءالله د 9 نمبر ایکسرسایز په دې دویمه ویډیو او په اخیری حساب هم 100% پوه شوي. نو که ویډیو دې خوښ شوي لایک یې کړه او خپل ملګرو سره خامخا شیر کړه. انشاءالله ډېر ژر به ملاقات کیږي په یو نوي چپټر سره په یو نوي یونټ سره. خوشحاله او آباد اوسئ. دلوي الله په امان.